دویمه مسله چې د دې میاشت سره ډیره اهمه ده. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدهر. څوک چې د رمضان مبارک روزه ونیسي او ورپسې د شوال په میاشت کې دا اوس چې کومه میاشت شروع ده شپږ روزې نفلي نورې ونیسي نو دته الله څومره اجر ورکوي؟ کان کصیام الدهر کان کصیام السنه. گویا چې د ټول کال روزې ونیولې، د ټول کال د روزو اجر د په عمل نامه کې ولیکل شي. د رمضان میاشت او شپږ روزې په دې میاشت کې شوال په میاشت کې. نو څنګه ټول کال روزې ونیولې سمجھ کې ناراضي؟ دا خو مثلا 13 روزې د رمضان شو او شپږ دا 36 روزې شوې، د ټول کال اجر څنګه؟ نو ګور عام قانون دا دی لئن الحسنه بعشر امثالها. عام طور سره انسان یو نیکی وکي الله ولا سو اجرونه ورکي لس. نو د دې قانون مطابق وګوره چې 30 روزې د رمضان فرض کې نو 30 لچې 10 کې ضرب ورکې سو راځي 300 او بیا د شپږ روزې چې دي دا سو کو نسی دي شپږ لچې 10 کې ضرب ورکې 60 نو 360 او کال کې څو ورځې وي 360. نو په دې قانون اعتبار سره چې وګوره انسان دغه د میاشت روزې ونیسي او بیا د شپږ ونیسي نو د په عمل نامه کې 360 روزې ولیکل شي. نو په دغه وجه باندې د دې روزو اهتمام وکړو. دا روزه ونیسو ماشاءالله موسم ښه دی په خپل ونیسو خپل کور کې داسې چې مریض نه روزې نیولو طاقت لري روزې ونیسو ډېر اهم اجر دی پکې. او بیا انسان کو هر کال دا روزې نیسي ګوره حدیث کې دا دی کانه که صیام الدهر دهر زمانه ته وایي نو ګویا چې د ټولې زمانه د روزې نیولې دي د په عمل نامه کې د ټول جون د روزو اجر لیکل شو. هر کال د پورا په روزو کې لیکل کېږي. بدې روزو باندې زموږ بعض علما مشران دي هغه یو اشکال پیش کوي ځان پوهه کوي. اشکال دا پیش کوي وای د شوال د شپږ روزې نیول وی دا مکروه دي، مکروه نه دي نیول پکار جی ولی ځکه د دوه مسلکونو امامان امام ابو حنیفه رحمه الله اور امام مالک رحمه الله وی دا دوه حضرات فرمایي چې دا د شپږ روزې نیول مکروه دي. واقعي دا اقوال شته کتابونو کې شته. مولا علی قاری رحم الله مرقات کې ذکر کړی دي وی د مسلک دوه لوی امامان دی روزو ته مکروه وي لہذا نه دی نیول پکار. نو زه تاسو ته د وضاحت وکما. امام ابو حنیفه رحمه الله امام مالک رحمه الله چې د روزو ته مکروه ویل دي په یو خاص وجه ویل دي. کا خاص وجه وی نو به نه دی نیول پکار مونږ مو مکروه دي او کا وجه نه نو هغه متبیا مکروه نه وي هغه بیا وایي چې اجر پکشتا. خاص وجه څه ده؟ زمونږ بعض ناسمج عوام د سړي چې علم لري نه خو د عبادت ډېر شوق لري چې روزې ونیسم نفلونه وکم مونځ وکم د مسایلو نه خبر نه خو د عبادت شوق شته زړه کې د دین اسلام عظمت شته خو د دین اسلام علم مسره نشته. نو هغه د رمضان روزې چې ونیسي دا خو فرض دي نو د شوال دا روزې د رمضان په شان واجب او فرض ګڼي چې دا بم خامخا نیسو نو ال به زمونږ استادو اختر وي. تاسو ورېدلی بعض زنانه شپږ روزې چې ونیسي نن زما اختر دي ششعید وته ویل کېږي. نو دا نفلی روزې دي مستحب روزې دي نو مستحب په خپل درجه کې ساتي. د فرض دا غټه درجه نه ده د غونډو ناول درجه د فرض ده فرض عین بیا فرض کفایي بیا ورپسې واجب بیا غي پس لاندې سنت مؤکد بیا ورپسې سنت او مستحب او دا نفل بګی راځي. نو دی اخره درجه کې مستحب او تو ول د فرض درجه ورکه نو دا خو د حکم شرعي چې کوم هغه معیار او اخو تا خراب تو رب. اوس یو انسان د غرمې مسکی فرض خامخابه کې زړه د خی کو خني فرض د باندې کې به الله به تاسو کوي کو دینه کو قضای به راګرځي او نفل کو د اوکل اجر دی کو د اونکل ګناه په نشته. نو دا روزه کو د اونی والے نو ثواب دی پکې کو دینه نه والے ګناه پکې نشته.
نو کو بدې نیت سره انسان اونیسي چې لازم نه دی ثواب شته پکې لازم نه غني ثواب شته نو بالکل باعث اجر دی په حدیث کې چې کم اجر بیان شو چې گویا ته ټول کال د روزو ثواب دی نو دته دغه اجر ملاويږي او یو انسان دا لازم غني چې نه چاونه نیولې بل دا ګناهګار دی دا د شوال شپږ روزه یا چاونه نیولې نو دا ملامت کو چې ولې روزې نه نيسه مړه صحت تمشتا غټ سړی او ته روزې نه نیسه یا غټه خزه روزې نه نیسه روزې نیسه ملامتیا ته به ضرورت نشته نو کو خامخا لازم غني بیا مکروه دي خو بیا نه دی نیول پکا نو هر یو سیس په خپل مرتبه کې ساته داغه مرتبه نه به اوسته نه شریعت د هر حکم د پر خپل درجه بیان کړی دا نو د دې حکم سره مستحب پسندیده عمل دی نو په دې نیت باندې د مستحب په درجه کې د ثواب په نیت سره کو دا روزي سوګونی سي نو کان ک صيام الدهر گویا د ټول کال د ټول زمانه روزي ونیولې نو دا به لازم نه ګڼو علامہ شامی د دې وجه نه دا فرمای والمختار انه لا باس به بهتر او غوره خبره دادا چې بدی روزو نیولو کې اس قباحت نشتا سو کې اونسي الله وتعالى اجر ورکي کم چې په حدیث مبارک کې راغلي دي او بعض خلک د دې حدیث په سند باندې اعتراض کوي عجیب خبره ده دا د مسلم شریف روایت ده او په بخاری او مسلم باندې خو اتفاق دي د علماو چې دا صحیح کتابونه دي د قران عظیم الشان نفس چې د کم کتاب درجه ده هغه صحیح بخاری دی بیا صحیح بخاری نفس چې د کم کتاب درجه ده په ټول دنیا علما مسلمانانو باندې اتفاق دی چې ورپسې صحیح مسلم دی د دې په سند باندې څوک اعتراض نشي کولی بخاری او مسلم کې ټول روایت صحیح دي او دا حدیث چې کم د شوال مطابق راغلی دی دا په مسلم شریف کې موجود دی نو د دې په سند کې اس قسم شکر شوبه نشته دا بالکل صحیح روایت دی او کم خلک چې د دې په سند باندې اعتراض کوي نو دا لا علمه په بنیاد کوي علم نه لري نو سند هم صحیح دی او د دې باندې عمل کول هم پکار دی